سلامونه احترامات او نیکی هیلې په دې وخت جرمني غټ ښار مینشن کې موجود یو کوشش کوو ته تاسو سره داسې تکړه الکان معرفي کوو هغه مخې ته راولو هغه مطلب خپل معلومات هم تاسو سره شیر کی جرمن کې څنګه ژوند ده هم تاسو سره شیر کی او جرمن کې څه کول دي هغه هم تاسو سره شیر کی راځي دینه پښتنې کو ملګری سلامونه احترامات وعلیکم سلام. تاسو نوم څه ده او تاسو اصل کې کوم ځای نه راغلی یو؟ ما نوم قیوم ده، زه راغلی یم اصل کې افغانستان نه. قیوم ورور څومره وخت مخکې ته جرمن ته راغلی او څنګه راغلی په څه مشکلو سره مخامخ یا نه یې شوه هغه د ملګرو سره شیر کا؟ ما والا چې کېږي تقریبا 3 کاله 8 کاله مې کېږي جرمني کې، یو کال مې په سفرتیا کې تېر شو، د سوی 9 کاله ټوټل 9 کاله ما کېږي جرمني ته چې راغلی یم. اور په لاره والا تکلیفونه ډېر زیات ول چې صحیح خبره ته وکړم. ایران بارډر ډېر سخت و، کراس کول یې وخل ټیکل ډیګۍ ته اچول او ډېر مشکلاتو سره همسار و چې بس کې به واچولې یم وخلې به اور ګاډي کې ډیګۍ کې اچولی یم هلته 5 کسانې موږ اچولي وو. پیښ کې بیا دا میخ ما ته راچخېدو، یو میخ و راچخېدو. بس ما خدای نه یو سوال کولو ما له مرګ راکې. ډېر هلکانو ویلې مرګ دوا مه کوه. لکه ته باندې دومره تکلیف او مشکل په لاره کې و چې ته د مرګ سوال کول څه څوک نه کوي. دغسې تکلیفونه زیات ول. اور زه راغلی یم وړوکی وم، 15 کلن عمر مې و چې راغلی یم، مور پلار نه جدا شوی یم. چې کوم تکلیفونه ما په لاره ولیدل زه نه وایم چې دغسې لاره خلک راشي. پوه شو، ما خپل هم ډېرو کسانو ته اپیل دی، ما خپل هم بل ورور دی هغه غواړي چې راشي جرمني ته. ما له چې وروره زه هر شی درلیږم په دغه لار مه راځه، زړه مې نه په در کېږي. ما له زړه مې نه په در کېږي چې زه دغه لار تکلیفونو باندې تاثر شي. په دې کم عمر کې جرمن ته راتلل، بیا په جرمن کې المان کې سیټینګ کول، دې سره سره ته په جرمن کې څه وکړلو چې راغلی؟ والا چې ما چې جرمني ته چې زه راغلم اول چې راورسېدم ما ډېر سخت تکلیف سره سر شو، ژبه مې نه وه زده. اور داسې چې کس به راته چې کنځل به م راته وکړه زه به نه پوهېدم چې ته څه راته وویلې. ما به خالي سر ورته خوځولو، نور به م څه نه شو ویلی. آخر ډېرو کسانو راته ویلي وایي دا هغه ځای نه دی چې تا خپل مور ژبه ووښې یا بله ژبه ووایي، وایي دلته بله ژبه زده کول غواړي، دلته به ته بله ژبه زده کوې. بیا به م یو میاشت ما ژړل چې دا کوم عذاب ته راغلم، کومې دنیا ته راغلم. هوام به م چې ولیدو، داخل به م چې ولیدل، دا سره کم ځای دی پوه شو. آخر چې ژبه مې سوکه مکتب ته واچولم، دلته کورس ورته وایي، دوچ کورس ورته وایي، جرمني ژبه دوچ کورس ورته وایي. اور دغه ته یې واچولم تقریبا 6 میاشتو کې ما لږ ژبه زده کړه. چا مې زده کړه بیا جرمنیانو سره چې واچولم، جرمنیانو سره بیا تقریبا مخته تلم هغسې مې ژبه زده کوله. 4 کاله ما درس وویلی چې ژبه مې صحیح زده کړه. چا مې زده کړه بیا یو کسب هغه ځای دی ورکړم چې کسب ته زده کړې، مطلب یو هنر زده کړې، یو ډیپلوما وکړې، یو کورس وکړې. بېشکه بیا که بیا ما 10 کلاس امتحانونه ورکړل، 10 کلاس کې زه کامیاب شوم. 10 کلاس چې کامیاب مې کو بیا لاړم هغه ته د کسب مکتب ته ولېږم. ډیپلوما هاوس بلډینګ ورته وایي که نه، دلته جرمني کې هاوس بلډینګ ورته وایي چې دا وکړې که نه. او دا مې چې کولو سوکه هغه رقم یو کال مې پوره کو، په دغه کم کامیاب شو. په دغه کې چې کامیاب شم بیا استاد راته وویلې وایي ماشاءالله وایي ته ډېر تکړه هغې وایي تا د رنګمالي چل چېرته زده کړی دی، د رنګمالي ته ډېره ښایسته کوې، هنر لرې ته وایي دغه ته کار شروع کړه. زه به کار شروع کړم خو ما سره لږ کومک وکړئ، ما ته یو فرما هغه پیدا کړې، فرما ورته یو کمپني ورته وایي ما ته لږ کمپني او راته پیدا کړې چې زه هلته د کسب زده کړم. صحیح ما ډېر خوښ هم ده. اور 3 کاله ما بیا د کسب زده کولو رنګمالي ماشاءالله په دغه کم زه بیا کامیاب شوم. په دغه کم زه داسې وایي چې 3 نمبر زه راغلی یم. خو اوس الحمدلله دا مې چې وکړو دا خپل کور ته لاړم، مور پلار مې په خپل دیدن ولیدل. څومره وخت پس؟ والا چې نه 10 کاله بعد لاړم، 10 کاله بعد. اوس زموږ مقصد دغه نه ته 9 کاله بعد خپل وطن ته لاړلې، تا مور سره مطلب کور والا سره ملاقات وشول. ښه دا نه وه چې یو کس
په افغانستان کې یا پاکستان کې زبان زده کی هم انګلیش هم جرمن زبان الته کې زده کی بیا په هغه په زده کولو نه پس مطلب جرمن ته د کار د لپاره راشي هم قانوني راشي مطلب اني ټایم سفر کول شي هر وخت هغه سفر کول شي ته څه غواړې آیا قانوني خدي کې غیر قانوني خلک راشي خدي والا چې صحیح خبره ده توکم تاسو سوال ډېر خاصه سوالو چې ما چې کومه اندازه ده که نه ما خپل وخت چې زه هوایي تللی وای داسې تللی هوایي تللی وای ډېر خوند به یې کړی وای چې دا لاره مې چې ولیده که نه معلیاره دشمن دم په دغه لار نه راځي دشمن نه دی که نه چې ته ډېر بد هم راځي که نه والا که دې زړه یخته وشي چې ادم په دغه لار راشي ما خپله چې صحیح لاره ده ته وښیم که نه د هغه باید هلته درس مرس ژبه زده کول که نه ها ډېر مهمه شی دی هر چې هلته تا زده کړو ته کولی شي جرمني ته انلیګل راشي خپله راشي دلته یو کسب دا ته درکړي یو هنر تا چې کوم هنر زده دی ته دلته یو کسانو ته ښوولی شي چې ما دا هنر زده دی زه غواړم ځان ته یو کمپني جوړه کړم ته خلاصولی شي چې اوس د موږ راکم چې ته راشې یاره نو بس دا اته نه کاله به تا باندې دغسې تېرې په دغې کې ژبه زده کولو کې به تېرېږي والا که بل څه شي کې تېر شي ډېر ښه اکایم ورور مقصد دا ده د خبرو نه باید خلک هم پاکستان هم افغانستان کې جرمن زبان زده کړي یا انګلیش زده کړي خو جرمن ډېر ضروري ده بیا دلته قانوني راشي مطلب په ویزې باندې راشي قانوني راشي دلته کې بیا مطلب کار پیدا کولی شي هم سکول ویلی شي یونیورسټۍ ویلی شي مفت ویلی شي څه باندې پیسې خرچه نه راځي بیا دا کولی شي چې مطلب کله راشي یو کال پس دوه کاله پس اني ټایم ته هغه کله زړه وغواړي چې کله زړه وغواړي مطلب هغه تللی شي هم پاکستان ته هم افغانستان ته هم دلته کې قانوني خبرې بیا مطلب ډېرې کولی شي مخکې پرمختګ کولی شي هم مخکې تللی شي هم داسې خبره ده بېخي د هغه څه خبره ده ته څه پیغام ورکول غواړې خپلو ځوانانو ته زه دا ورته غواړم چې یاره نو خپل درس مرس ووایي نشې نه مشې نه ځانونه وساتئ چې کوم دلته مسافر راغلی دی لاره چې کومې تکلیفونه تېر کړي دي هغه تکلیفونه باید په زړه کې وساتي چې یاره موږ یو مقصد دپاره دلته راغلي یو نشو مشو دپاره بل څه شو دپاره جنګو دپاره دغه دپاره موږ نه یو راغلي باید یو خپل مقصد ولرو یو کسب ځان ورسو یو ځای ته ځان ورسو چې یاره واقعي خلک ووایي چې واقعي دا تکړه خلک دي پښتانه تکړه خلک دی حساب کتاب دی ښه تکړه خلک عوام لري هغه لري چې کوم مسافر دی دغه تېر کړو مسافرتیا یې تېره کړه هغه یې تېر کړو تکلیفونه تېر کړو یو مقام ته ځان ورسولو چې کوم په لاره اوس دغه لاره راځي خیره ما اراده ده مه راځئ په دغه لارو مه راځئ کوم تاسو د نشي خبره وکړله آیا دلته کې د نشي څه امکانات شته چې دلته کې یو ماشوم یو ځوان نشه وکړي هغې نه خراب شي هغه ټول ژوند خراب شي څه نشه دلته کې شته دی وروره ما ډېر لیدلی دی ما ډېر خپل سترګې ولیدل چې ماشومانان راغلي دي په دغه لار راغلي دي بیا دلته خراب شوي دي په نشو راغلي دي او دلته هر څه سریام دي دا جرمني کې هر څه سریام دي ډېر په نشو راغلي دي ځانونه خراب کړي دي چې وی ګوره یو بال ته سړک کې پروت وي بل بال ته پروت وي زه خلکو ته دغه نصیحت کوم چې یاره ورونو ولې دا کارونه کوئ مطلب چې یو کس دومره په تکلیف باندې راشي هغه باوجود دلته کې ځان نه پېژندي په نشو تماشو باندې راځي او دغه خبره ده او زه دغه وایم چې یاره نو هلته چې ته درس مرس ووایې افغانستان کې وي که پاکستان کې درس مرس هلته ووایي او وخیارېږي بیا هغه کس وخیار شي کس په دا وخیار شي چې یاره نو هغه یو مقصد دپاره جرمن ته راځي مقصد دپاره راځي چې یو مقصد زه لرم یو کسب دپاره زه راځم یو مقصد لرم او اوس چې په دغه لار راشي هغه چې لاره کې دا کسان وویني کوم تکلیفونه وویني که نه بیا وایي دا ټینشنونه وي هغه وي سړي ته یو سوچ ولویږي چې یاره دا کوم ځای ته زه راغلم یو دم یو ځای ته راغلم چې هر څه سریام دي چې درس ووایي هغه ووایي هلته درس مرس کې هر څه ورښیي سوکه هر څه ورښیي چې زده کړي بیا یو مقصد دپاره ته جرمني ته راځي ته باید ځان وساتې سړی کریم ورور وخت راکولو ډېره مننه یو جهان مننه مشکل نه ملګرو د ټولو خبرو مقصد دغه ده چې باید که څوک غواړي جرمن ته راځي یا داسې نورو ملکونو ته ځي ښو ملکونو ته ځي هغو دپاره اسانه طریقه دغه ده ښه طریقه دغه ده بهتره طریقه دغه ده هم ټیک ته مشکل شته مالي
مالی حالت مطلب ډېر خلکو خراب دي هغه نشي کولی څنګه پاکستان یا افغانستان کې زبان زده کړي خو که چا زبان پاکستان افغانستان کې زبان زده کړلو مطلب د درې کلاسه A1 A2 B1 مطلب A1 A2 B1 که کوم کلاسز دي جرمن لینګویج او د انګلیش لینګویج لپاره که هغه چې وکړلو نه هغو دپاره بیا ښه کافي چانس شته چې مطلب هغه قانوني راشي هم دلته کې اډمیشن وکړي داخله وکړي په یونیورسټیو کې یا دلته کې څه کمپنۍ سره فرم سره یو کنټریکټ پیدا وکړي فتراک مطلب وکړي هغه سره جوړ شي چې کله هغه جوړ شي هغه مطلب ښه قانوني ښه ایزیلی بغیر پیسو بغیر څه خرچي هغه جرمن ته راتللی شي هم دلته کې بیا ډېر قانونه ډېر مطلب کومې خبرې دي قانوني هغه مخته وړلی شي. ډېره مننه، شکریه.